پولیسو 410 ډیشکیو هسپتال ډاکټران دا نارې د 400 هسپتال مخې ته د هغې مړې شوې زنانه د کورنۍ د غړو دي څوک چې د سرډېرو کلي سره تړاو لري او خپله ناروغه زنانه یې د 400 ډیچکو هسپتال ته راوستې وه او دلته یې ژوند د لاسه ورکړو د مړې شوې زنانه د کورنۍ قهرجنو غړو د مظاهرې په توګه د هسپتال مخې ته روډ بند کړی و او ویې ویل چې د ایمز ډاکټر جانزیب د بد رویو په هسپتال کې د زنانه د علاج نه کېدو له امله هغې ژوند د لاسه ورکړو دوی غوښتنه لرله چې د زنانه د وژنې وروسته دی په سمدستي توګه پلټنې وشي او د غفلت ارتکاب کوونکو ته دی سزا ورکړي شي دا په داسې حال کې ده چې غیر سرکاري شمیرو تر مخه په تېره یوه میاشت کې د 400 په هسپتال کې تر 7 پورې ماشومانو هم ژوند د لاسه ورکړی دی تر دې وخته دغه مړو شوو ماشومانو او زنانو د کور د غړو خبرو ته د هسپتال انتظامي لاسه جواب نه دی ویلی د مړې شوې زنانه د کور غړي وایي چې د ایم اس ډیچکو ډاکټر جانزیب په موجودګۍ کې د مریضانو د مړینې شمیره زیاته شوې ده او دغه د هغه ناخلي ده نو باید چې هغه دی دلته نه لرې کړی شي جواد زموږ ملګری دی سړېرو تعلق ساتي هغوی زنانه راوستې وه او تقریبا ډېر ټایمه پورې په واټ کې پرته وه او داسې مسلمان بندنو ډاکټر نو چې هغوی دوی له راغلي وو د هغې د علاج دپاره دغه څه فسټ ایډ یې ورته کړی د هغې د ډاکټرانو د غفلت د وجې هغه وفات شوه هغوی نن د 400 روډ ته روتې دي د چوک ته روتې دي او د حکومت وخت نه دا مطالبه کوي چې دا به کومې پورې دا زیاتې کېږي بار بار دلته په دې هسپتال کې دا هر ناپرسان دی د ایچکیو هسپتال کم ایم اس دی دا نااهل دی دا کرپټ دی دا ایڈمنسټریشن نشي چلولی نو زما د هیلث منسټر نه د چیف منسټر نه دا مطالبه ده چې دا د بالفور دا د دې نه رکړی کړی شي د مای په 12مه د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم مرسیال صدر ډاکټر شاهد ایوب ویلي وو چې د ایم اس چلن نه یوازې د مریضانو سره بلکې ډاکټران ترې هم تنګ دي او باید چې دې د ذاتي جګړو په ځای د هسپتال په ښه کولو توجه ورکړي علب خان شیرپو دلبر نیوز 400